الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو دی وخت کې مو د سدې مندرکی چمن کې موجود یو. بیک شاته مو شاته تاسو لیدای شوې دلته کې د پرایویټ سکول اسوسییشن د سورې لاندې کوم سکولونه دي لور شټر کوم کې هغه د هغوی سټوډنټان د هغوی استادان د هغوی ایم ډیز او د هغوی پرنسپلان چې کوم دي هغه دغه کې وروتلي دي او په احتجاج دي. بیګا ایډیشنل اسسټنټ کمشنر یوسف هارون د سکولونو خپلولو خلاف یوه کاروایي وکړه او دغې کاروایۍ کې هغه دوه سکولونه چې کوم دي د پرایویټ په سدې کې هغه سیل کړه. د هغې خلاف نن دغه مظاهره کوونکي چې په هغه کې زده کوونکي استادان ایم ډیز او پرنسپلان شامل دي د وخت کې په احتجاج یې لاس پورې کړی دی. دوی مطالبه کوي چې بیګا کومه د اسسټنټ کمشنر ایډیشنل اسسټنټ کمشنر طرف نه کومه کاروایي شوې وه دا غیر قانوني دی، دا ډېره انتهایي غلط کار یې کړی دی. او دې نه علاوه دا مطالبه هم کوي چې موږ سکولونه دي چې هغه تقریبا تېرو اتو میاشتو نه باندې دوی مزید سکولونه نشي بندوی، ویلې چې دوی کوم مالي حالات دی معاشي حالات دی هغه ډېر زیات خراب شوی دی. دې وخت کې دغه کوم مظاهره کوونکي دي د مظاهره مدرکي چمن سدې کې جاري دی. دې مظاهرې ته ځو، دلته کې کوم ایم ډیز دي، کوم پرنسپلان دي، کوم استادان دي، دوی سره خبرې اترې کوو، د دوی رایې راخلو. بهترین طریقې سره روډ یو معمولی نقصان نه دی کړی سټوډنټ نو ګاډي ته نقصان رسېدلی نو روډ ته رسوی نه سرکاري املاک ته رسېدلی. که کله ګورې مقصد دی هغه یې مو ډیمانډ نه پوره کوي، لازم خبره دی بیا به روډ بندېږي، بیا به د پریس کلب مخ تاسو، بیا به د کچارو مخ تاسو، بیا به د پولیس سټیشن مخ ته مقصد دا دی ګورې احتجاج وي. نو مو ریکویسټ کوم دایسته هغه هیډلاین بیان کړو. پرون بعد د دې نه تاسو ته دا خبره معلومه دي एडिशनल एसी یوسف هارون څخه کوم غیر قانوني کار کړی دی. یقینا مې په سخت ټکو کې غندنه کوو، ډېر بد کار یې کړی دی، داسې کار یې کړی دی لکه یو انپړ یو جاهل سړی وکړي. پرون هغه چوټي نه بعد راغلی دی سکولونو ته او بیا آفیسز ته سیل کړي دي، آفیسز مو ته حکومت طرف نه کولو دي، محکمه تعلیم محکمه ایجوکیشن طرف نه دفاتر کولو دي چې په هغه کې د وړکو ډي ام سیز پراته دي، په هغه کې د وړکو سرټیفیکیټ پراته دي. نن زموږ ته کوم وړکي راځي سرټیفیکیټ پسې به یوسف هارون پسې استوم هلته یوسف هارون یې ذموار دی او کني دا روډونه د هر شی به ورته بندوم. دا اتا ذموار دی، اتا د ټیچر ساته ولاړ دي، اتا د ایم ډیز پرنسپل ساته ولاړ دي. دا اتا حق غوښتلې دپاره دلته راغلي دي. نن کې زه په خپل وړکو ته دا خبره بار بار کوم چې دا حکومت دا نااهل حکومت دی، دا د بل چا په ایجنډې باندې لګیا دي کار کوي، دا د پښتنو دا د قبایلو دا د دفاع ده. دا نه غواړي چې ما دغه ماشوم ته ډاکټر جوړ شي. تاسو کوم احتجاج وکړو نن؟ د دې احتجاج مقصد چې او د مطالبې تاسو شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مو کوم پروټیسټ هغه پرون څه کوم مو ایډیشنل ایسی یوسف هارون صاحب هغه څه کوم اقدام کړی او غیر قانوني او کوم څه آفیس سیل کړی وي هغو خلاف حکومي مو سکولونه مزید څه دو بندوي دو کوم بندش دی مو قابل قبول مدنه دی مو ادارې په خلاف هغه وجوهات دا دي چې کوم دو 15 سپتمبر نه اعلان کړی دی مو کوم زون دی دا وینټر زون دی نو کوم د مو سرمایې لکه نو کې مو په سیشن کې صرف سلور میاشتې پاتې دي چې دوی کې مو دا کورس کمپلیټ کوي شو دا یم ته انتهایی مشکل دی. نو موږ ځکه په اوري تور باندې ادارو کول غواړو. تاسو نن احتجاج کړی او ټول سکولونو والا سټوډنټان وغیرہ وتی او تقریبا 3 غنټې تاسو د سری ګرمه کې احتجاج وکړو. د احتجاج تاسو په چی باندې ختم کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نمک نسیم شاکر صاحب تاسو د ټیم او د ټول میډیا مرګرو ډیره شکریا ادا کوم چې مو आवाज مخکې رسولو. یقینا احتجاج نن کوم وو د ټول پاکستان په سطح باندې احتجاج او دلته تاسو پښتنو وکړل چې تاسو ویلې ختم ایډیشنل ایسی دی هغه راغلی سکولونو ته غیر قانوني طریقې سره راغللو آفیسز یې سیل کړو. الان کې آفیس سیل کول نه دی پکار، هغه حکومت طرف نه موته الاؤډ دي ساته ټیچرز او ورسره آفیس ته کلاو ستلی شي. فرست ایئر والا کوم ماشومان دي هغه ایډمیشن کوي هغې دپاره برحال هغوی په ضد دا مو یو پروټیسټ جوړ کړو. اوس چونکې تاسو ویلو چې تاسو ختم ولیکو یوسف هارون صاحب سره د خپلو نورو ملګرو د قوم د مشرانو سره راغلو هغوی ویلو تاسو راشو مو یوه طریقه جوړو یو طریقه به جوړو کړو چې دغه تاسو دا مسله حل شي. په دې وجه مو فلحال دا پروټیسټ ختم
ختم کو نو کومه مسلې حل نشوي دا پروټیسټ به جاری وي بیا وکړو ان شاء الله څه کورونا وبا څه کوم دی دغه حال یو انسان مني خبرې سړی هغه وي چې په کردار شي سړی پیدا یې څه ده چې میوه نه نسي پیدا یې څه ده چې میوه نه نسي ځکه په قد باندې چنار شي سړی ورونو چې تاسو دا وایې که نه چې یاره دا مسله په خبرو حل شي راځئ چې کینو هلته برابر کینو ګوره دا هر څه شي خپله طریقه کار موږ په غواړو سر چې دا راځئ چې لاړ شو په هلته کینو دا ماشومان ځکه تاسو Cucino ولا كنا أقول تيز حكومتنا دي سيني دي مخيجنسيوني ووس زلاچوي وكنا دا دي بلك حالات تو گزارا کوي حکومت قادر مکو اوس خو محرمات کنا څو چټیونه اور کړي دغه ته مې څه چټیونه راځي اور کړي نه سلغونه تاسو دغه ته مقابل کو څه دغه گزارا وکي مخې روان کوي طریقه کار دا فرق کوي دا فرق اون کې راوځي یار د څه مخوي تاسو سره ما زیاته یو منټ تاسو سره ما څه زیاته علامتي ټول پاکستان تاسو دا صحیح ده ګوره دا تاسو حق دی دا تاسو حق دی زه تاسو ته مسله حل کوم زه تاسو ته مسله ملک صاحب په نگرانی کې د ساتي بسنت کې دی نه او صرف بچیان سمبول خو هغه نه دا مو شمار ورته دی دا مو ته خبره مشته دی چې قادر دی مو بچی دی مو خراب کو څه مو بچا کلام غوړي ورته غوړي پریوات طریقه بوته لوګو ته په طریقې بوته تاسو مو زه هر وخت دی کنه مو لکه محمود جی ته خبر او محمود ته خبر او څه ته به دې دا وسه طریقه کوي نو د توکو سره دا بالا نه دي هر خبره ته وته صحیح دي صحیح په طریقه پر مسله کړې د دې کاڼه وي باندې باندې چې کیا پاته نه لګي جنوري نه هغه تو استفاده د سړی لکې دي دلته ګوري دومره زیات سړی څاره سړی لکو کې دلته مشمان نشي راتلای نو دی واجی نه د موږ کوم سرمایزم دی نو سره ستمبر پاتې شو اکتوبر پاتې شو نومبر پاتې شو دسمبر مسره نیمه میاشت د سیوای 75